ها خټکی پیسې څه کې پیسې ها د کوم ځای یې خورې د چیني یې ولې کور کې څوک د ګټې وټې نشته ها خاوند بوډا دی واړه بچي څو دي سودا د ترالمه کنه کور کې چې د څه سودا لګي عادت زه رالمه کور ته به در سره اوسمه ولې کور ته نه ځې و زما خورې خورې ما واوره که نه خورې زما خبره واوره که نه ما پوره واوره چې څه ستا په کور کې ضرورت وي اوړه غوړي چیني د بچو کپړې پیزار دا ستا رور دی دا دله زه رالم د خپله دوکان کور ته لاړه شه که نه خورې ستا دپاره بهترین ځای خپل کور دی بازار نه دی که نه خورې د کومو خپلو کره ځې نو ته اوس وایې ما له پیسې راکړې بچي مې وږي دي ها د هغه اړې بیا ته څه نه راګرځې خورې مونږ دې بیا یو کور ته سودا دله زه رالمه خو زما سره به صرف دا لیکل به را سره کې خورې چې بازار ته به سوال له نه راوځې ها راوالمه سودا دغه حال دی دغه حال دی دغه حال دی نو زه خو به ضمانت سودا به زه کور ته وړم نه اینم به نه ښه چېرته ځې ښه ځه لوی خدای دې مل شه دغه حال دی پښتنو وایي ماله راکړې د خدای په نامه چغې مې درته ووالې چغې مې درته ووالې د خدای او د رسول خاطر وکړئ دې پېښوارانو خلکو له پیسې مه ورکوئ مه ورکوئ مه ورکوئ دا ټوله دې خلکو ځان له پیشه رخ کړې ده څومره مې ورته په چغو په مینت ووایي چې یاره زه دله سودا رالم وایي نه زه لاړم وایي دغلته بیا خور هم پیدا شوی دغلته مې د خور کور دی د هغې کره ځم وایي کور ته لا نه ځم نو بیا تاسو د ځان نه بزرګان جوړ کړئ هله دا خو سپین ږیری و هله دا خو تورشرې وه خدایم تباه برباد که دا خلکو سره په دې ګناه کې تاسو ملوث یې د سوړۍ دوکاندارانو ټولو ته مې اپیل دی مه ورکوئ